خپلې ښځې ته وویل چې یاره دې ګونګور ته مې ووایه چې جامې لږې سمې اچوه دلته زم ناست یم سبا بازار کې به ګرځي سبا به څوکي اوبه دې ګوري دا ښه خبره نه ده هغه لاړه خاوند ته یې وویل خاوند دې څوک دی زما زوی هغه زوی مې په تادی کې راووتو لکه څنګه چې ما دې ته ډېر لوی کنځل کړي ما ته ستا څه کار دی دې سره چې ته ورته وایې چې جامې سمې اچوه پلان کې وړینګې ما بچی د دې دغه انساني جسم ښکاري زه ستا پلار یم او زه په کور کې یم نو دا شی ښه نه دی ښه جامې دې واچوي لوی جامې دې واچوي سبا دا خبره خو نه ده نو مطلب دا دی چې دې سره د دې بې حرمتي کېږي ښځه ښایسته به پټه باندې ښکاري هغه جینۍ هغه شی په زړه کې واچولو بیا مختلف وخت سره ورځې تېرېدې شپې تېرېدې بیا یو ورځ ما دې ته وویل چې یاره شی داسې دی چې ته دې بازار کې ځې نو لږه دکاندارانو سره کمه ودرېږه فوراً یې رامنډه کړه او خاوند ته یې وویل راشه که نه اوس ما د بازار نه منې کوي زه بیا غلی شوم نو ما ته په هغه کوڅه کې چېرته چې مونږ مخکې اوسېدو مونږ ایستلی شوي یم د دې د وجې نه د راتوب د وجې نه نو د هغه نه پس دا کوڅه کې راته چا وویل چې خان صاحب ملولي ویل دا ښځه چې کومه ده دا ستاسو څه ده مل زما انګور ده نو ویلې خدای او رسول ته وګوره د دې خبرې اترې د دکاندارانو سره د سړو دي او ډېره زیاته خان دي او زما نوم ماله او ما په دې مشورو کې مه راوله خو چې کور ته راشي پوهېږه که چې دکاندارانو سره ډېر خاندي را خاندي نه غزاره یې هم ورکوي دام کوي دام کوي خو دې کوڅه کې نه دی کوڅې نه چې واوړي د کور نه بدلاو شي نو هلته دا شی نو مې ته به ما ته وښیې ویلې یو نو یو ورځ زه پټ ودرېدم دا چې راووته د دې نه زه مخکې لاړم ما وکته نو هغه هلک راته وویل ولو زه دې بل دوکان ته ځو ګوره چې هغه بل دوکان کې ما وکته نو هماغه پوزیشن و خیر زه رالم ما بیا خبرې وکړې هغه نه غول جوړېده دومره پورې شوه چې آخر را پاسېدم او قرآن مې راواغېست میرے لوري خدای او دې قرآن ته وګوره د دې شیزونو دا کاتې چې کومې کې دا منې شه د دې نه ما ته ستا ما کې کار څه دی زه چې هر څه کوم زه ذمهواره یم ته یې د خپلې ښځې فکر کوه نو مې زما ښځه خو الحمدلله د 80 کالو ښځه مې ده او د هغې تعلق د ملیزي نه دی د دیر نه د لویر دیر د بارون نه او بارون کې یو معتبره فیملی قاضیان زما وښې قاضي ډاکټر حبیب الرحمان قاضي شفیع الرحمان قاضي نجیب الرحمان قاضي حبیب الله قاضي محب الله خو هغه لږ خزرنګی غوندې دی نو ما ته مایل زما ښځه مه یادوه تا ته ویم نو هغه چغې سورې شروع کړې او ویډیو یې کوله وکړله هغه چې څوک وګوري لږ ساعت پس ویډیو کړ او ما قرآن اوچت کو دې ځمکې ته مې راخلاص کړو مې دی قرآنه دا تباه که که نه الله وایي اوس به زه دا ویډیو خېجومه دا نن نه د کال مخکې خبره ده او زه به اوس خلکو ته یم چې قرآن غزار کو او راشئ یو ویسې دا خو خلک سیزي و بیا یو شپه داسې وه چې زه راووتم بار جمع و او بار چې راووتم نو څه سایه راته تیاره وه څه سایه راته ښکاره شوه چې منډه یې کړه نو ما ورته منډه کړه چې ورته پسې ووتم نو څوک و خو ووتو نو بیا شپې 3 بجې 3:30 بجې ما چغې شروع کړې زوی مې هم راووتو انګور مې هم راووتم مایل دا څوک و چې د دې ځینې لاوه نو ما ته وایي د خپلې ښځې نه تپوس وکړه نو مایل زما ښځه خو ما سره پرته ده زه خو بار راووتم وایي اوس موږ باندې بوختانونه لګوي او پلانکې کوي او ډینګې کوي هغه تېر شو خو غرض دا چې دې ښځې ما سره هر ممکنه هغه کوشش کولو چې دا سړی د دې کور وباسم چې ما زر آیا شی ته برابر شم ما مخې ته پراټه او چای پروت او دی لاړو دی راخوته او پراټه یې موچته که او غزار یې که او چای یې رانه غزار کو او ما ته یې پاسه دله پاسه د اوسه اوزه د دې کور نه نو زه چېرته تللی وې نه خو ما سره د بار د خرچې د خوراک پیسې وي همدا زوی راکوي او ښه پیسې یې راکولې خو چونکې زه پیسې او د عزت
د دې برابرې زه نشم کولی. بل ځل بیا دا حرکت وکړو، په درېیم ځل باندې ما دا بیا د یو سړي سره په موټرسایکل وکړه او لور ورسره وه، په کوم چې ما دم باندې خپل زوی ته ډېرې سختې خبرې وکړې. زوی ما سره په شر شو، ما ته وایي زما ښځه ده، نو ما دا جامې خو ته سم واچوه که نه، وایي چې بربنډه دې ګرځي تو ته مه ګوره. نو زما په کور کې دا شی شروع شو. آخر کار دې ښځې زه په سپوړو او په سټکو او په لوباړو باندې د کوره ویستمه. نو ما زما ښځه ویل دا بدل کړي، دا زما خوښه ده. هغه ښځې مې ډېر کوشش وکړو خو ما سره یې پرې نه ښودل. د دې نه مخکې چې کوم وخت کې زه دې ته زیات غوسه شوم، نو دې ویل چپ که نن نه پس ته تا په ما کې مداخلت وکړو، نو یاد ساته هغه کار به سره کوم چې چا به نه یې کړی. نو خدایه پاکه د 22 کالو جینۍ را پاسېږي او ما ته چلخۍ لګیا ده. زما طاقت زما زوی ختم چې هغه ورته لکه د اجړا غوندې ودرېدلی او ویلې صحیح وی. د هغه نه پس ته دا کمیس یې داسې کو او شراک شو ویشلولو او ما مخ داسې کو. ما ته وایي ورکړه دې ښځې له طلاق، ورکړه دې ښځې له طلاق، ورکړه دې ښځې له طلاق. زه مجبوره وم، ما صرف د دې د وجې نه چې خدای اوس دا روډ ته وځي او دلته نه شرموي. خو چونکې زه اهل حدیث یم، زما ایمان زما مسلک د امام کعبه دی، زما مسلک د مدینه منورې شریف مسجد نبوي امام دی، زما مسلک د سعودي عرب د مسلمانانو مسلک دی. نو ما एकदम پړه کې دا رااله چې جانا په 3 طلاقو باندې یو طلاق ستا په مسلک کې شمارلی کېږي، او که دا ښځه وسوته نو په شرمونو دې شرموي او پولیس در پسې راولي. بس एकदम راتاو شو مې څه وی یار څه بیا چې دا غولم وکړم. نو ما ورته طلاق 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 بس بیا یې کپړه واچوله او دننه ننوته. د هغه نه پس ته ماله دیګې راکړلې او زه یې د کوره راویستم. د هغه نه پس ته ما زه پوه شوم چې زه اوس بچ شوم، نو ما دا فتوا راوړله. دا فتوا او ما زوی ته وویل چې زما ښځه زما باندې حلاله ده، ما سره 2 چانسه د طلاق نور شته، ستا ښځه لیونۍ وه، وایي زما مور له تا طلاق ورکړی دی. مې دا فتوا واله، دا فتوا وګوره. ما دا فتوا واغېسته او دا تاسو ته چې پې دا رنګ ښکاري او غسلخانې ته ننوته د پاسه پې مجازې وکړئ. دا ټول قرآني آیات دي، په دې زما یې مور مجازې کړي. وایي ستا فتوا باندې زه مجازې کوم، دا ښځه به رانه دې ځینې نه بوځي، لکه چې ښځه یې زما یرغماله کړه. زه د کوره واپس رالم او پروت وم، زما نن دلته 6 میاشتې وشوې. کرایه زما زوی ورکوي، خوراک ماله زما زوی، ولې چې هغه د خوشحالۍ نه نه، قانونن اخلاقن شرعن دا پابند دی چې دی ماله خرچه راکوي. دا که نه زما د وجلو دپاره به دې بندوبست کړی دی. د دې رونه به راله یو میاشت 2 میاشتې به دلته پراته وو. یو ورځ مې وکتو د دې رور زما په کټ کې پروت و، د ورځې هسې وینګ چینګ پروت و. زه ښځې ته وویل چې یاره دا څه کوي دلته؟ وایي دا توری زه وکړم د دې خانه خرابه شه، زه خو کمرې ته هم د دې د لاسه نشم راتلی. نو ما خپله کمرې شته، د خور کمرې شته، هلته دې کښېني که نه. دی خور ته ووایه، ما خپلې ښځې ته وویل، مې دې ته ووایه چې دا شی ګورې نه منم. هغه چې تل هغه ته یې ویل دی، هغه خاوند ته ویل دي، خو چې حالات خراب شو ما مور او زوی د کوره ویسته. ما داسې راجواړه خو نه چې داسې یاد پروت دی، زما ښځه ده ګرځي را ګرځي. ځکه زه تاسو ته وایم چې میلمه له بل ځای ورکوي. هغې ښځې هغه اور د ما نه په دې طریقه او د عیاشۍ دپاره ویستو. زه د یو نوم اویس ولد جانزیب دی، د دې زما د انګور ورونه دي، او یو عبدالله بن جانزیب دی ولد جانزیب. زما زوی ارشاد علي،
کوم چې معذور او اوس ښه شوی دی د نوټونو غټ باران به الله تعالی کړی دی دیو زما د خودکشۍ ذمہوار دي دا زه بیان نظر در کوم دا ویډیو ما دا ویډیو کوله د دې د خاطره چې زه به د خپل مرګ نه مخکې یو بله ویډیو کوم دا تاسو مې چې راغوښتي یئ د دې دپاره مې راغوښتي یئ چې یو بله ویډیو به کوم او هغه کې به زه مکمل منظرنامه اچوم خو ما ته داسې اعتباري سړی پکار دی په واټس ایپ دې ماله راشي چې یاره زه بالکل ته ویډیو جوړه کا ما ته راولېږه ما سره بامنتي زما د مرګ نه پس ته دې هغه ویډیو آنیر کي چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې دا خودکشي داسې نه کوم هر سړي چا چې سزا کړ دا هغه به د دې دنیا نه ځي کم به چې ګندګیري که زه او راپاڅېده او ما ته ویل زه علیشه یم ما یې زوی راته ویل علیشه غوندې پسې ګرځه یعنې ما ته پیغورونه زما خپل زوی کم چې د ما نه پیدا دی خو چونکې د دې خواښې چې کومه ده هغه د جادو او ټومو په چکر کې پرته وي زه خو په دې شیز یقین نه کوم ولې چې زه اهل حدیث یم زه په دې شیزونو یقین نه کوم چې یاره څوک څه کوي لګیا دی دا جادو ټوڼه او خوا دې خوا او هغه خلک هم اوس نشته خو زما د زوی سترګې خوله ټول مکمل طور باندې بدل دي او زه د بېغیرتۍ ژوند نه تېرول غواړم خو که خودکشي مې کوله خو دلته به ستاسو مخامخ مې داسې یو تمانچه ایښی وی او یو ډز به مې پورته کړی او ځان به مې وجلی وی زما ځان وجل نه دي زما هر هغه مرداره ښځه کوم چې د خاوندانو عزت یا د سخر عزت لیلاموي هغه به مانه نه پاتې کېږي زه زورور یم خو د بل لپاره د دیو زما د انګور دا خیال و چې په ما به نه راځي خو زه پې ورغلم خو ملګرتیا یې زما زوی وکړله او زما ښځه اوس هم هلته ده زه یېرېږم زما دا ویډیو چې دا زه یېرېږم چې هسې نه چې زما پاکه ښځه باندې دیو زما په ښځه باندې تر نن ورځه پورې نرمچ نه دی رسېدلی چې زما انګور چېرته دا په بدکارا باندې اخته نه کړي زما ټولو نه غټ غم دا دی زما مرګ دا دی چې دا قاضیانو لور د عزتمن خلکو لور د قدرمن خلکو لور داسې ګنده ښځو د لاسه چېرته خرابه نه شي ما پسې اوس راغلی وه دلته او راته ویلې زه به دې ښځه تاڼې ته بوځم نو کومه ښځه چې تاڼې ته لاړه شي د هغې ژوند په کار دی دا زما ښځه په ما باندې ځان بچ کوي او هغه راباندې وي وایي زه به دې ښځه بوځم که طلاق نه شوي خوله بالم نو ما له هغه داسې پښتنو لور ده چې روڼه به یې وشلی بارون کې به خلک په کاڼو باندې وړي هغه داسې نه ده دا تاسو یرغمال کړ ده ویل هغه به درته پخپله ووایي نو ما یې کله چې ما سره یوازې شوه ویلې نو زه به ووایم چې کنجرې زما ښځه هم دې خرابه کړه 40 کالونه زما عمر 80 کاله دی زما د واده 42 کاله وشو په 42 کاله عمر کې زما ښځه ښه په حیا عزت په پرده کې ژوند تېر کړی دا ښځه غواړي چې ما وشرموي اول خو په خپل ذات باندې وشرمولم اوس الله دې هغه ورځ نه راولي چې چېرته زما د ښځې ایون زما د انګور دومره عجیبه چکر والا ښځه ده چې کومه دستی سره ویډیو جوړوي هر چاته که ماشوم غول کوي د هغه ویډیو جوړوي که روټۍ خوري د هغه ویډیو جوړوي حتی یو وخت دې ما ته زما په کمره کې کیمره لګولې وه زما او زما د ښځې د همبسترۍ او سهار یې پې زه بلیک میل کولم نو چې په کور کې یو ښځه یو خر بلیک میل کوي هغه به زما د ښځې سره څه کوي چې زما ښځه به په څه حال کې سبا چې دا شی وشي زما یو ویډیو بله پاتې ده کومه به چې زه هغه کوم او هغه به زه محفوظه ساتم خو دا داسې نه ده چې زه ځان ننولم او خودکشي کوم نه
زما د پاره موقع وخت دا کېدای شي د دې ځینم لاړ شي هغه په خپل ځان پوهه ده هغه ته خپل ځان معلوم دی چې ما سره به زما څخه همدا کار کوي نو هغه رونو ته وایي هغه ته په سپینه وړی کې نو سپینه وړی کې ټول پښتانه دي ټول زما مینهوال دي ټول ما پیژني ما ټول خلک پیژني چې ما پښتو په سر باندې ځان قربان کړی جیلونو ته تللی ما او نن هغه بلا هغه تباهي زما په کور کې راووته او زه بې وسه بې کسه پروت یم د هغې غټه غلطي دا ده چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اصول نو خپل کړي ما د پښتو اصول نو خپل کړي که نه دیو به ولې زما کور ته راتلی که خور دا خور به وله بار راتلی هوټل کې به کمره اخیستی که دا پښتانه وی درې میاشتې دا ماماګان د دې زما د انګور ماماګان انتهایی ښه خلک دي خو هغې باوجود د دې مور به راله زکات خیرات 3 لکه روپۍ 2.5 لکه خو ما ورکړي خدای خبر چې هغې ماماګانو له ورکړي دي او که نه او هر ځل به د هغه د ماماګانو حصه کېده او دې به هغه له ورکړي که نه ورکړي زه خو ته نه یم خبر خو به هر حال د دې خرچه به د دې کور ته د خوراک ثابت کال زما زوی برداشت کوله بهرحال دا یو څو خبرې وې چې دومره حده پورې زه تنګ شوی یم ما دا په کومنټس کې مشوره م راکوي ما انتهایی د بېغیرتوب د دلتوب د دوستوب مظاهره وکړه زه انتهایی ځان ته سپک کمزوری او بېغیرته انسان ویم هغه په دې چې یو باشعوره سړی نه خودکشي کوي نه سوکولي او یو باشعوره سړی د خپل کور بېعزتي چرته هم نه کوي خو ما ته پته ده چې ما نه پس ته زمان وسی دي او چې زه مړ شم او زه مردار سره ځان سره نور بو نه ځم نو زمان وسی به سبا هم د دې لاهور په کوڅو کې ګډې وډې ګرځي نو ګن ختمول غواړي خو لاول او هغه نه پس ته ما سره سزا نشته نه د پټېدو ځای را سره شته نه د خوراک پیسې را سره شته نه د سګرټو انتظام مې شته نو زه د هغه نه پس ته به زه څه کوم نو بهتره نه ده چې زه په جیل کې پروت یم او مرمه زما ژوند به نور څومره 4 کاله 15 کاله نو ولې نه چې هغه میشن پوره کېدو سره دلته ځان هم یو ټک پورته کړم زه د خپلو اوښو زه د دیر د لویر دیر زما ښځه ملیزی ده زه ملیزی یم دیو کوشش کوي چې زما ښځه په ما مړه کړي حالانکې هغه پاکه صافه ښځه ده او که چېرې دیو اوس داسې شی کړی چې هغه یې توره کړي او د هغې څه ویډیو یې جوړه کړي او بلیک میل کوي یا زما ښځه ما سره نه تګ غواړي نو د دې مقصد دا شو چې 200 کاله ایسم نو اوس دیو غول کړ دي زما صحیح ښځه هم دیو خرابه کړه او الله دې نه کړي چې داسې او الله دې وکړي چې زما ښځه محفوظه وي سمه وي الله دې زما د ښځې زما د اوښو شرم پرده وساتي زما په ښځه باندې تر نن ورځه پورې نرمش نه دی لوستلی او دې ظالم لور اوس نه یم خبر شپږ میاشتې وشوې چې زما د ښځې څه جواب راځي چې هغه دوی تاڼو کچرو باندې ګرځي که خوله چکر چلی نه یم خبر هر څه چې وشو که چېرې داسې واقعي زما ښځې کړي څنګه چې زما انګور راله او ماته وویل نو بیا خو زما ښځه هم د دې شي قابله او که نه او زما ښځه د خپل ورونو عزت ساتي د خپل قوم عزت ساتي د خپل دیر عزت ساتي د قاضي خاندان د بارون عزت ساتي نو هغه به داسې قدم چېرته نه اخلي چې هغه تاڼې او کچرو ته ځي او زما د بې عزتۍ بندوبست به نه کوي زما هغه ټول عمر خدمت کړی دی عزت یې کړی دی او قدردانه ښځه او قدردان قوم نه ده خو زما انګور دا مسلې جوړوي د دې دپاره زه تاسو ته یم چې دا اوښې زما د زوی اوښې اویس رضا ورته وایي او جانزیب د پلار نوم دی
عبدالله دی جانځی به د پلار نوم دی ارشاد علي دی زما زوی دی زما د مرګ زما د هر څه ذمہوار دیو دی فی امان الله الله مخات آباد او خوشاله لره ما د ډېرې بې غیرتۍ نه د ډېر د دلتوب نه د ډېر د دوستوب نه ډېر د سوق نه زه ستاسو مخامخ کېناستم زه نن نه پس به بیا لایف نه راځم دا زما د ژوند اخري لایف